ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. زما محترم و عزتمندو مسلمانانو، تینا مخکې چې کومه ویډیو جوړه شوې وه په هغې کې د اودس فرایض بیان شول. اوس د اودس دپاره سنت څومره دي؟ نو د اودس دپاره سنت کتابونو 14 لیکلي دي، نور مختلفو کتابونو چا زیات لیکلي چا کم لیکلي، خو لیکن دغه صحیح سنت دغه 14 دي په اودس کې. اول نمبر د اودس دپاره نیت کول دا سنت دی، نیت د اودس دا سنت دی. دویم نمبر د اودس دپاره بسم الله ویل، بسم الله الرحمن الرحیم ویل، یا په داسې الفاظو که چا وویله دا ډیره بهتره ده چې بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام. دا الفاظ که چا وویل دا ډیر بهتر دي، دا سنت دی. او بیا دریم نمبر سنت دواړه لاسونه وینځل تر مړوندونو پورې، د مړوندونو پورې لاسونه وینځل دا سنت دی. بیا څلورم نمبر سنت خوله کې اوبه اچول دي، یعنی خوله کې اوبه اچول دا سنت دی. خو خوله کې به څومره اوبه اچې، په ډکې خولې سره اوبه اچول په خوله کې دا سنت دی، یعنی خوله به د اوبو نه ډکه کړي او دغه اوبه به 3 کرته ته خولې ته اچې. او بیا پنځم نمبر سنت هغه مسواک استعمالول دي، چې په اودس کې سړی مسواک استعمال کی نو دا هم سنت دی. خو مسواک اندازه به څومره وي؟ د مسواک اندازه یو لیش د زیات نه زیات یو لیش د یو لیش نه زیاته اندازه دا چې کوم دی صحیح نه ده، لیکن یو لیش مسواک استعمالولی شي، دی نه کم خیر دی خو زیات به نشي استعمالولی. او کمه اندازه دا کچه ګوته چې کومه ده د دې په اندازه باندې استعمالولی شي، دی نه چې کم شي بیا هغه مسواک نشي استعمالولی. نو پنځم نمبر سنت دا مسواک استعمالول دي. او شپږم نمبر پوزه کې اوبه اچول دي. خو پوزې ته به اوبه څنګه اچې؟ مطلب دا د اډوکې چې کم د پوزې د اډوکې دی د دې نه لاندې چې کومه دا پسته غوښه ده کم از کم چې دې ته اوبه ورسي، اډوکې ته نه، اډوکې ته اوبه رسول دا ضروري نه دي، صرف سنت چې کوم دی هغه پوزې ته اوبه اچول دي، یعنی چې دغه پستې غوښې ته دا اوبه ورسیږي. بیا اووم نمبر سنت د ګیرې خلال دی. د ګیرې خلال به په داسې طریقې سره کې چې دا خلاص دا 3 ګوتې دا به راواخلي او د ګیرې د ښي سایډ نه به شروع وکړي او دا ګوتې به د دننه طرف نه بهر تر وباسي، بیا دغه رقم د منځ کې او دغه رقم د بل سایډ ته. نو دا د ګیرې خلال دی، په دې طریقې سره د ګیرې خلال دی. نو اووم نمبر سنت دا د ګیرې خلال دی. او اتم نمبر سنت د خپو د ګوتو خلال دی. د خپو د ګوتو خلال به څنګه کې؟ د خپو د ګوتو خلال په د ګس لاس دا ګوته به راواخلي، دا ګوته او د ښۍ خپې د دې کچې ګوتې نه به شروع شي، د ښۍ خپې نه د کچې ګوتې نه به شروع شي، خو دا کچه ګوته به د لاندې سایډ نه داسې وهلی کېږي او بیا ورپسې په دې ګوته کې او بیا ورپسې په دې ګوته کې همدغه شانته په دې ګوتو کې تر اخره پورې چې دې کچنې ګوتې ته راورسېږي د بلې خپې. نو دغه حساب باندې د ګوتو خلال دی، د خپو د ګوتو خلال کول دا هم سنت دي. او کوم انسان د ګوتو خلال او نکړلو، حدیث پاک کې راځي حضور علیه السلام مبارک می فرمایي چې تاسو د خپو د ګوتو خلال وکئ، اسنه چې د جهنم اور
ستاسو د ګوتو خلال وکي، یعنی دومره سخت عذاب هم دی، نو دا ضروری خبره ده چې د ګوتو خلال دی وشي. او 9 نمبر هر اندام 3 ځله وینځل دا سنت دی، یعنی چې کوم اندامونه وینځل کېږي هغه په کار دی چې 3 کرته وینځل شي. او د 10 نمبر چې کوم دی هغه د ټول سر مسح کول دي. ټول سر مسح به څنګه کې هغې طریقه زه تاسو ته اوس ښیم. هغې طریقه دا ده د ټول سر مسح کول. دا 3 ګوتې به یو بل سره ټچ شي داسې، دا 2 ګوتې به خالی پاتې شي، دا 3 ګوتې به په سر باندې تیرې شي. د ټول سر مسح به داسې کېږي. صحیح شوله. بیا په دې کې هم ورسره د غوږونو مسح کول دا هم سنت دی. نو دا 2 ګوتې پاتې دي، په دې 2 ګوتو باندې به د غوږونو مسح وشي، هم د ننه طرف او هم بهر طرف. دا به داسې تو شي او د غوږونو باندې به راتیر شي. نو دا هم سنت دی. د ټول سر مسح کول دا یو سنت دی، د غوږونو مسح کول دا دویم سنت دی پکې، یعنی مطلب دا دی دا 11 نمبر سنت جوړیږي. او 12 نمبر سنت اندامونه یو بل پسې زر وینځل، په هغې کې لیټواله او سستی کول دا نه دی پکار، زر اندامونه وینځل نو دا هم سنت دی. او 14 نمبر چې کوم اخیری سنت دی هغه دا دی چې په ترتیب سره به اودس کې، بې ترتیبه به اودس نه کې، هسې نه چې ته اول خپې وینځي بیا مخ وینځي بیا څنګلې وینځي، ګډوډ نه، په ترتیب سره قرآن عظیم الشان کې کوم ترتیب باندې اودس ذکر شوی دی په هغه ترتیب سره اودس کول دا ضروری دی. الله جل جلاله دی دا سو خبرې په خپل دربار قبول او منظور کی. آمین یا رب العالمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.